الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته
حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو، دا الله رب العزت بے انتہا فضل و کرم او احسان دے. ستاسو پا دے کلی پا دے محلہ چی دے ځای کې د کافی وختنا د الله پاک د کتاب خدمت په یو ډیر احسن انداز سره شروع دی. زمونږ د برادر محترم مولانا محمد اسماعیل صاحب چې دی کال کې هم دې ځای کې درس کوي، هغه درس هم د رمضان نه مخکې تکمیل ته رسېدلی او بیا د رمضان دورې تفسیر شروع شو، هغه هم الحمدلله د الله رب العزت په فضل او کرم سره تکمیل ته ورسېد. او زمونږ مشر عالم دین د مفتی صاحب والد صاحب د ډېر وخت نه هغه هم دې ځای کې د الله د دین خدمت کوي. ډېر لوی سعادت دی، ډېر لوی نیکبختي ده چې الله پاک دا ځای په قرآن او سنت باندې روښانه کړی دی. د چانه الله د ویلو د بیانولو خدمت اخلي، چاله د زده کولو او د اورېدو خدمت اخلي. دا یو ډېر لوی سعادت او ډېره لویه نیکبختي ده. یقینا چې د دین کار الله پاک د هغه چانه اخلي چې کم انسان د الله پاک خوښ شي. تکړه تکړه خلک، طاقتور خلک، مالداران خلک چې الله یې نه غواړي نو الله ورته دا موقع نه نصیب کوي. غریب بی، عاجز بی، کمزور بی، بیمار بی، بے وسه بی، چې الله یې وغواړي نو الله یې ورته نصیب کی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دنیا الله پاک هر چاته ورکي. دیتا حدیث قدسی وی چې الله دنیا الله وی زه هر چاته ورکوما، که زما خوخی او که خوخ می نئی. خود دین الله پاک هغه چاته ورکي چې څوک د الله پاک خوښ شي.
د دین هر شعبه کې چې انسان الله ولګو، کاغه د تعلیم دا، کاغه د تعلم دا، کاغه د خدمت دا، کاغه ار یو دا د الله ډیره شکریا ادا کی چې الله ستا ډیر لوی احسان دی په ما باندې چې تازه د خپل دین د پاره خوښ کړم او د خپل دین د پاره جدا کړم. یقیني خبره ده چې قرآن عظیم یو ډیر عظیم او لوی کلام دی، نو چې د دې خدمت د چانه الله پاک اخلي نو هغه یو عظیم انسان الله دا غنه جوړ کی او الله غل ډیر لوی عزت ورکی، نو الله دې دې خدمت ته چې دنه مقوله ورکی. کاغه د ویلو خدمت دی، کاغه د زده کولو خدمت دی، دا الله ډیره شکریا ادا کوي چې دې ځای کې حق پرس علما الله پاک تاسو ته نصیب کړی دي، بے تما، بے لالچا، بے غرضا، دا الله رب العزت د رضا د پاره صحیح دین تاسو ته بیانای او خی او مسلسل کله سالانه درس، کله د رمضان دورې تفسیر په ډیرو لوی لوی جماعتونو کې دا نه ولی چې هغه خلکو سره علم نه چې کوم پای کې امامانی یا چې دینو دومره ځان نه ستړی کوي. دا الله ډیر شکر ادا کوي ماشاءالله. د چرالم ماولی دل دا دومره ګڼ تعداد کې مرګري ناستو ډیر میړه خوشاله شو. یو کس یو حضرت علی ته نبی علیہ السلام وی فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وی قسم په الله کې یو انسان ته الله پاک ستا په وجبانی هدایت کی نو دا ستا د پاره د اغسرو قیمتي وخانونه بهتر دی. نو چې یو قسم یو کس ام باغ ته د الله دین بیانې نو چې پاغي کې دومره ثواب دی نو ډیرو ته به هم بیانې نو په ډیرو کې به خود بیا ډیر ثوابي. ورونو د جمعات آبادې دل چې دی نو دا په دین باندې دی او زمنګ د دین مدار چې دی نو دا په قرآن او سنت باندې دی. منګ به ال په دین باندې پویګو چې په قرآن او سنت پوي شو چې ترسو پورې صحیح طریقې سره من قرآن نه زده کړي، احادیث هم نه زده کړي، نو من تر هغه وخت پورې په دین صحیح نشو پوي دی. قرآن او سنت زده شو نو عقیده زده شو، اعمال زده شو، اخلاق زده شو، معاملات زده شو، عبادات زده شو. زکه دا یو ټول دین خلاصو نه جوړ پدې کې پروت دی. هغه اصل منبع دا دی او دا لازمی خبره ده چې قرآن عظیم بتاتا دوستانم خی، قرآن عظیم بتاتا دشمنانم خی، قرآن بتاتا حق پرس خلقم خی، قرآن بتاتا باطل پرس خلقم خی. قرآن کې دا خصوصیت شتا دوغه تفصیل ټیم خو نه ده، خو زه صرف تا ته یو نمونه خیمه او تا غي ته سوچ کوا. قرآن عظیم پدې کې هر قسم مسائل الله پاک بیان کړی دي، خصوصا د عقیدې په مسلې ډیر زور لګولو. فالقرآن كله فی التوحید، قرآن خټول د توحید په باره کې. خو په دې اخره کې د قرآن عظیم د انداز ډیر ناشنا شو او هغه دا چې د سوره همز نه ترتیب بدل کا. په دې سورۃ سلور سوراتونو کې همز، فیل، قریش، ماعون، په دې سلور سوراتونو کې د ګندو خلقو، د غلطو خلقو، د باطل پرستو خلقو علامې خودلې چې باطل پرست کې دا نه خدا، دا نه خدا، دا نه خدا، دا د بيدینو خلقو علامې دي. نو بیا د سورته کوثر نه د نیکانو خلقو نخې شروع کړي
تر دې سورته پورې تر سوره تبت پورې لهب وتوي تبت ورتوي په دې سلورو سورتونو کې د نیکانو خلقو علامي خو دي نو په آخر کې هغه اصل مسله خو ده چې مسله توحید و چې دا درنه پاتې نشي قران په ختمې دو دي او په آخر کې دا دو سورتونه بیا د حفاظت د پاره شو سوره همز کې یو نه خوا چې کم بی دینه خلق دي داغه علامه دادا چې دا به همیشه د الله والا د خلقو خلاف کوي هغه پس به اشاره کوي پاغي پس به رد بدی وي پاغي به بدنامي لګي عیبونه به پکې راوباسي د دې لپاره چې خلق داغه نه نفرت وکي تا مخ کې ویل دي ويل لكل همزه لمزه الله ويل لكل همزه لمزه پدې کې داعیه تسلیوم دا نخم در تخی او تسلیوم در کې م پریشان کیگا وی پی جنا چې د حق پرستو پسې اشاره کوي عیب او بدنامي لګي نو دا د باطل پرستو نه خدا خود تخیری کې او کنه کې نو الله پاک سوار لسو کاله مخ کې ویلي دي چې ویلن د دې د پاره هلاکت دې تبعیدا نو دینه دا خبره معلومه شوا چې کم بدبخت انسان د حق پرستو خلاف کوي د نیکانو خلقو خلاف کوي نو هغه انسان په دنیا کې هم تباہ دی هغه انسان په آخرت کې هم تباہ دی هغه د پاره هلاکت دی ځکه لفظ ویل الله ذکر کړی دی او خصوصا په جهنم کې دا هغه د پاره ناکار عذاب دی ځکه ویل جهنم کې یو ناکار کنده ده نو یو نه داوا چې دا بد الله والا خلقو پسې اشاره کوي عیبونه او بدنامي بلګي بلنه خدای صورت کې داوا چې دې بد الله په دین پیسې نه لګي بلکې پیسې بزان سره بیا بیا شماري او تیاری به کې خودي په دین نه لګي د دنیا د پاره جمع کوي چې ځان لا پلاټ اخلما گاډه باخلما او ځان لا چې دینو دا پلانې کاروبار شروع کوما او د دین تقاضا چې راشي نو د یو روپیم په دین نه لګوي ما سره بالکل نشته وسمه نه کیږي د زمکی وسی کیږي د گاډو وسبه کیږي د لوی لوی کاروبارونو وسبه کیږي خدا الله دین خبره چې راشي نو بیا یې وسنه کیږي پیسې جمع کوي يحسب ان ماله اخلدا او دای ګمان دي چې دا مال بده همیشه کې نه پاتې کوي دنیا کې سزا بیا سلور سزاګانی ذکر کړي نو سورې فیل کې بلنا خاد باطل پرستو خدا چې دا د الله دشمن چره دی بد الله د دین د مرکزونو دشمنی جماعت سره به نه لګي مدرسې سره به نه لګي د الله د دین د مرکز سره به نه لګي او چې وسی کیږي نو هغه دورانولو کوشش وکړي او کتن مونږ ګوري نو دا برها واقعا قران ذکر کړي دا خودی کوم تعالی تسلی دا چې تم پریشان کیږي کم خلق چې د الله کور سره چیړي د الله د دین مرکز سره چیړي نو د الله د دین مرکز چې دی نو دا ورانولې نشي خپل ځان تبا کوي او کتوي چې څنګه نو عالم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل ته نو ګوري چې ستارب څنګه کار کړو د هغه اتیانو والو سره چې دا غي نه بلوي طاقت نو سپر طاقتو الله غ سپر طاقت چې د نو سپر طاقت کا او د وړو وړو مرغانو په شکل کې مرغان الله را ولېګل د وړو وړو کانو په وجه او د وړو مرغانو په وجه الله پاک هغه تبا کړل یو سړی د دانو وي چې زړه طاقتورې مو زړه تکړه ما د الله سره ګورې داسې عذابونه دي چې د مرغۍ نم تا هلاکولی شي نو بیا په سوره قریش کې بل نه خودلا چې بل علامه دادا چې دې بد دنیا د پاره ارزه ته تیاری خود دین د پاره بالکل تیار نه دی جمعات به شال پر خدای دین به مرکز به شال پروتی
او دی به د دنیا د پاره کله یو خوازي کله بل خوازي. نمونه وګوره لکه قریش عزتمن خلکو، اوچت خاندان والاو، د بیت الله د وجب خلکو د قریشو ډیر قدر او عزت کو، لیکن قریشو سره د بیت الله قدر نو. او هغې بس کول الافهم رحلة الشتاء والصيف، د هغې مینه چې وه د بیت الله سره نه وه، د هغې مینه د اوړي او د ژمي د سفرونو سره وه، تجارتونو سره وه، سفرونو سره وه، او د رب العالمین کور یې پرېښی. نو بیا بل نښه بیانوي د باطل پرستو په سوره ماعون کې، الله الله، چې دی به د قیامت منکري، د قیامت یاره به ورسره نه وي، دی به د غریب مخلوق سره چې یتیم دی نو ظلمونه کوي. فذلک الذی یدعو الیتیم، دی به مسکین سره ظلم او زیاتې کوي، چرته به خپلم غریب سره امداد نه کوي، نه به بل ته وایي چې غریب سره امداد وکړه. مونځ باندې د ده مه دوکه کېږه، مونځ کوي خو دی د مونځ د حال نه ناخبره دی، د سره د مونځ په مطلب نه پوهېږي، بس خو مړه یو عادت دی، څوک د چایو عادت دی، څوک د نسوارو عادت دی، څوک د یو شي عادت دی، څوک د بل، دیم یو عادت دی چې کوي خو دی نور نه پوهېږي چې دا مونځ څه شی دی. دا خو یو اهم عبادت و د رب العالمین سره مناجات و، خو دی په دې پوه شوی نه دی، دی د مونځ نه ناخبره دی. نو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، داسې مونځ کوونکو دپاره د هلاکت چې د خپل مونځ د مقصد نه هم ناخبره دي. او د ده بله نښه دا ده چې نوم یې نه کېږي، نوم یې نه کېږي، نو هغه ځای کې دی 1 روپۍ هم نه لګوي، چې کم یو کار کوي نو د ریاکارۍ دپاره یې کوي. الذین هم یراؤون، د ده کار ریاکاري ده، خودل د ځان دی. خیرات هغې ځای کې کوي چې نوم یې کېږي، عبادت بدني یعنې مونځ هغه ځای کې کوي چې نوم یې کېږي، ذکر فکر هغې ځای کې کوي چې نوم یې کېږي، او چې کوم ځای کې څوک نه خبر نو دی هغه ځای کې بالکل دې تاړو توجه نه ورکوي. او بل خوا دومره بدبخته دی چې معمولی احسان هم د چا سره نه کوي، یا معمولی شی منې کوي چې د حق بیان دی په هغې هم دی پړسېږي، چرته په ډمو باندې بدنامي نه لګوي، چرته سندرو باندې بدنامه نه وي، چرته په ګاډو باندې پیاز ټماټر خلک خرڅوي په هغې پابندي نه وي، چرته په نورو شیزونو پابندي نه وي، خود ګورې نو دی د حق بیان په ده بدلږي نو په دې پابندي لګوي. دا به نه بیانوي، دا مسلې به نه کوي، دا یې بله نښه وه. نو چې دا 4 صورتونو کې د باطل پرستو نښې او علامې درته وښودې، نو بیا د 4 صفتونو کې د نیکانو نښې وي. نو سوره کوثر کې درته ووي چې 2 شیزونه الله وي مال راکا، زه به 2 انعامات په تا باندې وکړمه. الله الله، بنده عبادت بدني مال کوه او عبادت مالی مال کوه، نو الله وي زه به تاله ډېر لوی خیر درکړمه، او چې څوک ستا دشمن دی نو هغه به زه تباه کړمه. ستا زور ته ضرورت نشته، ته جنگ مه کوه، ته توره مه استعمالوه، ته ډز مه کوه، ځکه چې دې سره دا خبرې نه کېږي. که ته جنگ کې نو مسله پاتې کېږي. الله ته پرېږدوه، الله ډېر غیرتي دی. ان شانئک هو الابتر، الله به بالکل ویښ وباسي، مونږ به الله وباسي، خو په شرط د دې چې تا کې اخلاص یو ته صحیح طریقې سره د الله د دین دعوت چلې. نو په سوره کافرون کې بل نښه د نیکانو ذکر کړه، هغه دا وه چې ګورې صرف دا نه ده چې منځونو له دې زور ورکړی دی، صرف دا نه ده چې قرباني او خیراتونه کې لکه فصل لربک وانحر، دې سره سره به کوشش تا دی چې څنګه د عبادت بدني د رب د پاره کې، عبادت مالی د رب د پاره کې، نو بایکاټ به هم د بېدینو خلکو نه د رب د پاره کې اعلان بکې چې قل یا ایها الکافرون، وایه چې اے د ټولې دنیا کافرانو واورئ چې ستاسو په طریقه زه عبادت نه کوم او ستاسو د باطلو خدایانو عبادت زه نه کوم، تاسو زما د رب عبادت نه کوئ، زما په طریقې نه کوئ، ستاسو خپل کفر دی او زما ایمان دی.
مال به الله په دې اجر راکړي، تاسو له به سزا د کفر ستاسو وي، مال به اجر چې دی نو زما د بیان او د دعوتي. او امام ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی بدائع التفسیر کې چې دا الفاظ چې څنګه دا بایکاټ دی د کافرانو نه، نو د قشانه بایکاټ د مبتدعين نه بوم کې، بيدینو خلکو نه بایکاټ بوم کې. دانه چې ته زما مثال د ټماټر د 1000 سکیلا غما، باز خلک وایي کنه وایي جی زمنګ مثال خو د ټماټر دی، خدای د موږ د ټماټر د مثال نه وساتي، ټماټر صحیح الکستا مثال خو یو ډیر قیمتي جوهر دی، د تمام دنیا اشیاء اغه نتا الله عزتمن پیدا کړي. ولقد کرمنا بني آدم، الله وی زما د خپل ذات قسم چې ما د آدم علی السلام اولاد ډیر عزتمن پیدا کړي. نو اے اشرف المخلوقات انسانا، اے عزتمن انسانا، تا خپل ځانونه پیجند، نو مړه تا خپل تشبیه د ټماټر سره ورکړله، هر څه کې لګېږي. ته ټماټر ځان نه مه جوړوه، ته هر څه کې مه لګېږه، ته چې دی نو هغه شیز کې ولګېږه چې کم پیدمن دی، د هر نقصان شي نه ځان وساته. او بله نښه په صورت نصر کې بیا د دغې بایکاټ چې دی نو پیدا ښیي چې کله ته د کافر نه بایکاټو کې، ته د بېدینو خلکو نه بایکاټو کې، نو پیدا د بایکاټ بیدای الله الله چې ته ګوره چې څنګه غیبي امداد الله پاک ستا کوي، ته به پوهېږم نو الله به ستا مرسته کوي. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، چې بایکاټو کې نو فتح او غلبه برازي، خو بل خوا ادب مواورم نصرت راغې، د الله امداد راغې، غلبه راله، او ډلې ډلې خلک راځي او په دین کې دننه کېږي. نو اسې نه چې ته تکبر وکې، اسې نه چې ته لوی غرور وکې، ته به نورم د الله ذکر له زور ورکې، نور بم چې دی نو الله نه بخنه غواړې چې الله دا کار زمانه قبول کې، الله کدی کې څه غلطي زمانه شوي الله غره ته معاف کې. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. نو چې کله د الله نصرت راغې نو داغې نمونه وسخی، دشمن به الله تبا کوي. داغې نمونه وګوره چې تبت یدا ابي لهب وتب، دشمن به د الله تبا کوي. اگر که ابو لهب په شانه خطرناک دشمن ولې نه دی؟ بعض سړی دشمنی خو داغه ښځه داغه خلافي، هغه به ستا تایید کوي استاجي ما دا خاون چې دی د په خبره مه خفه کېږه، او منګه ګورې کور کې د سرار وخت جنگ کو چې دا استاجي ته ولې ته خلاف کې، زامن راشي هغه تا ته استاجي زموږ پلار کمزور دی، بوډا دی، دماغ کار نه کوي، او د په خبره مه خفه کېږه. کنه نو دا سړی ستا خلاف کوي، خو دی نشي کامیابی دی، ولې چې بچی خلاف دی، ښځه خلاف ده، گاوند کې خلک خلاف دي، او یو داسې مخالفي چې د ښځه مو سره مرګري، بچی مور سره مرګري، معاشره کې گاوند کې خلک مو سره مرګري، هغه ډیر خطرناکي. ته بچا ته وجاړې، ته بچا ته ګیله کې، ته بچا ته چې دی نو وی چیرې دی ما سره داسې داسې ولې کوي، هر سړی وی ښه کوي بس. نو داسې دشمن ډیر خطرناکي. الله رب العزت وی که دومره خطرناک دی نو ماته پرېږده ومړه، تبت یدا ابي لهب وتب، زه به دله تبا کوم که نه. تبت یدا ابي لهب وتب. تر دې ځای پورې ما خلاصه ووي. د دې ځای نه اوس د ابو لهب د هلاکت واقعه الله ذکر کوي. ابو لهب د نبی علیہ السلام ترو، الله الله، د نبی علیہ السلام تر دی، خو چې کله مخالف دی نو دی ولا پیدا ورنکړل چې د خپل وراره په وجه باندې د عذاب نه بچي. لار تباشو اصل شی چې دی نو اتباع ده، نسب نه دی. آل النبی اتباع ملته، آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب، لو كان آله أهل قرابته
فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہب. آل د نبی صلی الله علیه وسلم هغه داغه د ملت او د شریعت تابعداري، هغه که عربي دی که عجمي دی او که سوداني دی او که نه دی، هر څوک چې دی او که آل چې دی نو چرته تخپلوانو ته وای نو بیا خو دی یو سړی چې درود وای نو په آل کې په نبی علیہ السلام وای نو په ابو لهب دیم وای، ځکه چې دا د رسول الله کاکا او تریو، خو په هغه درود حرام دی. ولې؟ ځکه چې هغه کافر. دا ابو لهب هم د الله د نبی مخالفو او د بیبي چې ونو هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف و، د زامن هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفو. خو اور مسلمانانو د حق پرستو خلاف چرم ونه کوي. ګوره هر انسان ته داغه د خلاف بدله رسیږي. خاون خلاف نو هغه الله جدا تبا کړي دي، خزه خلاف نو هغه الله جدا تبا کړي دي، زوی خلاف نو هغه الله جدا تبا کړي دي. ابو لهب په بارک راضی د نبی علیہ السلام ته ویلو تبل لك سائر اليوم الهذا جماعتنا، تعالی دې ټول ورستبای د دې مسلې د پاره تا موږ را جمع کړیو. د الله نبی صفا غونډې ته وختو، یو قوم ته आवाजونه وکړل، ټول راغون شو چې څه خطرناک خبره د تلوار باندې رالل او چې رالل نو نبی علیہ السلام ته وی کزه دا ویم د دې غونډې نه اخوا دشمن پتا سو حمله کوي نو منې کنا، حالانکه غونډې نه اخوا میګي هم ښکاری. هغه وی چې بالکل منګ منو، زمنګ سترګې دروژن کې دی شي لیکن ستا خبره دروژن کې دی نشي، منګ پتا ډېرې تجربې کړې دي چرته تا کې منګ دروغ نه دی مندلی. رښتیا وای نو د الله نبی ورته وی نو دا یو کلمه وای چې د جهنم د عذاب نه بچ شي، چې قولوا لا اله الا الله. ابو لهب ظالم ورته وی خدای د پاره تا موږ راغون کو گزارم د الله په نبی کو دا خبره وکړه. دا الله غضب په جوش کې راغی او الله دا آیت را لېږي او الله وی چې زما نبی یو پیرتا ابو لهب خیری کړی دی نو زپ بدل کې دا سه خیری را لېږم چې تر قیامت به دا خیری چې دینو هر مسلمان ابو لهب تکي، هر عالم هر قاری هر نارینه او زنانه به وته کوي او د خیری ستا باره کې نه قبليږي او دا خیری به ضرور د په باره کې قبليږي او بالکل قبول شوی وي. د جنگ بدر نه وش په بعد په دې باندې یو دانه را لعد صدانا داغه د وجنا چې دا مشهور و چې دا یو نه بل تلګي سوق د خواله نه ورتل یو کوټه کې زامنو بند کړو د لری نه به او تخوراکس کا کورنیز دې کو خواله نه ورتل. په دې حالت کې د مردار شو مړ شو او چې مړ شو نو بیا څوک دې نه ورتل چې د کوټې نه وباسي ویا سن چې دادا نه په ماراشي نو حتی چې بوې شروع کا نو بیا په کرای باندې څوک باندې چان راوستل او هغه ته وی چې هر څه کوي خو دې کور نه وباسي او هغه امتحان بچ کو کنه چې موږ باندې دانه رانه شي په پیسو وسکه چې بیا د باندې دانی راځي نو هغه هم داسې پړې او تواچو ریخ او بار د مکی یو کلی نه بهر یو کندرو هغه خواته راخ کو یو زول دیواله په پاس را وغورځ په داسې د ذلت په مرګ باندې مړ شو. خزه د الله د نبی خلاف وا نو هغه هم د ذلت په مرګ مړ شو. غر نه خشاک راوړل او ګډې راوچت کړي د لرګو یو غټه ته دمه کوله چې څنګه هغه پن کې خدا هغه پن شاته لاړ او د مړی ته هغه پړې اړم شو او دا غینه خپي شو مردار شو او ځامن د رسول الله خلاف نو یو زوی چې دینو د نبی علیہ السلام لور پاغه کوئی دنوا اگر هغه نبی علیہ السلام ته مخامخې توکانی ور توکړل او بیا نبی علیہ السلام ته وی چې ستاغه لور په ما باندې طلاق ده نو دا بے جرم او بے گناہ هغه له طلاق هم ورکړل او په عربو کې چا طرف ته توکانی توکل دام ډیر لوی جرم دا به ادبی مکړه. نبی علیہ السلام نور سمونوي خو نبی علیہ السلام صرف داوی اللهم سلط علیه قلبا من کلابک، اے الله د خپل زناورو د سکونه په یو لیو مسلط کا، الله بس په یو لیو مات کا. ډیراغه پلار په وی وینن خو د محمد
صلی الله علیه وسلم لور له طلاق ورکړل او توکاڼه مې ورته وغورځولې، ډېره بې عزتي مې وله وکړه. پلار یې وخاندل، ډېر غټ کار دی وکړو. خو ویسې ووایي چې تا داسې وکړل، وایي نور یې خو څه ونه وي، دا یوه خیریه وکړله صرف چې اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. وایي ښه. بس ابو لهب پوه شو چې دا من یې خو خلاف کوو، خو سړی خو حق پرست دی او دی چې د چا باره کې دعا وکړي نو بېشکه الله یې قبلوي، چا باره کې خیره وکړي هم الله یې قبلوي. سړی پریشانه شو، دې زوی باندې به ډېر خیال کوو. وایي انی اخاف علیه دعوة محمد، چېرته به یې نه پرېښوده، وایي ده ته د الله پیغمبر محمد علیه السلام خیري کړي دي، زه یېرېږم پرې. قافله تجارت ته تله نو ده ته وایي ته را سره نه ځې، نو دی وایي چې زه به هم در سره لاړ شم. پلار ته وی نو پلار ته مزه څه نقصان به درته ورسي، دی وی نه لاړ به شو، ملګري را سره شته دی. پلار یې هغه قافلې والو ته وایي چې زما د دې بچي به ډېر خیال کوئ. ولی انی اخاف علیه دعوة محمد، نور څه نشته، خو ده ته محمد صلی الله علیه وسلم خیري کړي دي، نو زه یېرېږم چې هغه چېرته ورته ونه رسي، تکلیف ورته ونه رسي. قافلې والو به د دومره خیال کوو چې چېرته به یو ځای کې شپه کوله نو اول به دې مینس کې سملو، بیا به هغه کسان سملاستل، بیا به رضان نه غیر چاپېره وخان کېنول. دې طریقه باندې دی به دومره محفوظ ساته. راوي وایي چې موږ یو شپه ودو او په دې کې ناڅاپه شرمخ یا زمری راغی او د دې ټولو وخانو نه راواوړې، د دې دو کسان نه راواوړېد او نیغ د ابولهب په زوی پسې راغی، د ټولو خلکو د میز نه اوچت او ماتې کړ. هغه خیری د رسول الله په ولګېدې و، هغه زناور په الله مسلط کو ماتې کړ. نو دا زوی هم تباه شو، پلار هم تباه شو، مور هم تباه شو، هغه نسل او خاندان یې تباه شو. نو په دې کې وایي چې ته زما د دین خدمت کوه، څوک ستا مخالفت کوي ماته پرېږده، زه به یې تباه کوم. الله وایي تبت یدا ابي لهب وتب، هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو. دا اخبار دی. ما اغنا عنه ماله وما کسب، اس پیدا ورنکړه د تمال د او نه اولاد د دې په مال ډېر نازیده چې دا محمد علیه السلام صلی الله علیه وسلم دی غریب دی. دا زه چې د هغه نوم یادوم، د نبی علیه السلام نوم یادول ښه خبره نه ده، خو دا د هغه د قول هغه حکایت کوم چې هغې خو ته رسول الله نه وی که نه، هغې خو به محمد وی. دی به وی چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی غریب دی یتیم دی، د ملګري نشته، رونې نشته، خویندې نشته، بچی نشته، ډلې نشته، او ما سره ډېر مال دی او زما بچی هم دي. نو الله پاک وایي چې کله زما عذاب راغی، ما اغنا عنه ماله، اس پیدا ورنکړه دله د مال، وما کسب نه د اولاد، یا ماله اس پیدا ورنکړه د تا هغه مال د چې کم د ګټلی د ته د پلار نیکه نه پاتې شوی، وما کسب نه هغه مال چې کم د ګټلی یو هم پیدا ورنکړه. سیصلا نارن ذات لهب، زر دی چې دننه بشي اورته چې خاوند لمبو دی. دا معجزه د رسول الله و چې دا به بې ایمانه د دنیا نه الله ویځي او اورته به دننه کېږي، همدغه شانه وشوه. دا هم د نبي د حقانیت دلیلو. وامرأته، ښځه د ده چې دا هغه به هم دننه کېږي اورته. ښځه خاوند دنیا کې په کفر کې شریکو، د رسول الله په عداوت کې شریکو، نو الله به وایي زه د جهنم کې هم شریک پاتې شئ. حمالة الحطب، حمالة الحطب منصوب دی بنا بر زم، یعنی دا ښځه چې وانو بارونکې و خشاکو لره، یا خو مطلب دا دی چې دومره حریصه وه، دومره سپۍ او وږې ښځه وه چې خاوند یې د مکې سردار ځان ته وي، د عربو سردار ځان ته وي، او دا دومره حریصه وه چې دا بتله نو غر نه به په سر باندې د لرګو پڼ راوړه نه مړېده که نه. یا حمالة الحطب دا معنا بارونکي وه خشاکو لره، یعنې ازغو لره. د الله د نبي دپاره به ازغي راوړل او په لاره کې به ورته اچول چې دی د الله کور ته ځي چې په دې خپو کې ازغي ماتېږي، دومره حاسده وه. او یا دا د حمالة الحطب چغل ماره وه،
د خلکو منځ کې به وړل راوړل کول یا بارونکي و بوج د ګناونو لرا ډیر ګناونه کړو فی جیدها حبل من مسد پس ډای کې رسۍ و د پټو د کجرونا چې کله بغیر تتلانو د غاړې نه به د کجرو پټ تاو کړي و روانه بوا یا الله پاک وای چې د کم برسۍ کی تا چې دینو د الله د نبی پسې لرګي راوړل ازغی راوړل دا غرسۍ به د سټ کې اچو مطابق جهنم کې زوړندو ما ته سزا من جنس العمل وای او بعض تفاسیر د عملی کلی دی وای د دې دسرو یو هارو او دی ویل چې دا پیغمبر علی السلام پر دم نه دا هار په پیسو خرڅو مو ټول د په دشمنی کې لګو یو کارم به بل نه کوم د خلاف لګو نو الله وتوي چې ښا دینه بدل ز پړې جوړ کما او دک خپل هار بستا د جهنم د رازوړندې دو سبب جوړ شي فی جیدها حبل من مسد نو دی صورت کې د ابو لهب د هلاکت مسله ذکر شوا نو ابو لهب ول هلاک شو ځکه چې د دې مسلې منکرو چې کومه مسله د توحید وا یا د ابو لهب د دنیا عذاب هم ذکر شو د آخرت عذاب هم ذکر شو نو اوس هغه مسله چې داغي په منلو سړی د دنیا د عذاب نه بچ کیږي د آخرت د عذاب نه بچ کیږي چې هغه مسله د توحید دا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد هو ای زمانه به هو شان داده دا ګوره وړاونه غني ښا ډیر عظیمه خبره ده لوی خبره ده کما خبره چې الله احد الله دې یکیو ډیرو خلکو ته توحید دا مسله سے غف ښکاری دا وره چې په دنیا کې د دین اوچته مسله بل نشته التوحید رأس الطاعات دا خود تمام طاعات سر دې بنیاد دې یا هو من آغا الله چې داغه په باره کې تاسو تپوس کړو الله آغا الله دې احد یکیو الله الصمد الله دې بحاجتا دا الله سوک نازولی ندنی ولی الله چاہتا محتاج ندے یا الله الصمد الله دے صمد چاہتا وی المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد آغازات چاگا دا ہر چا نبی پروا دے اچا تا حاجت نلری او ہر سوک آغا تا محتاج دی یا الله الصمد نصمد آغازات توی چاگا تا پا حاجاتو کی جڑاو پر یاد کی یہی تفسیر دارست دے لم یلد نئی سوک زی گولی دی بچی نشتے ولم یولدو ندے دا چان زی گولے شوے دے مور و پلاری نشتے ولم یکن لہو کفوان احد او نشتے دے اللہ لارا برابر شریکی سوک برابر مساوی شریکم نشتا لاند شریکم نشتا اولاد نشتا پاس شریکم نشتے مور و پلاری نشتے مساوی شریکم نشته ده ولم یکن له کفوا احد سو امزولم نشته ده دا قسم شرکاون الله پاک توحید دی توي ګوره بس ټیم بیخي مختصر دی کنه مختصر خبره واوره توحید دی توي چې د الله هغه صفات ثبوتیه الله له ثابت کې او د الله هغه صفات چې د الله د شان مناسب نه چې هغه نه د الله پاکي بیان کې قل هو الله احد الله الصمد په دې دو آیاتونو کې صفات ثبوتیو الله یکیو دے الله به حاجت دے بنیاز دے الله حاجتونو پوره کول والا دے نور پسې وای چې نه بچشته نه مور پلار شته او نه برابر شریک شته نو پوره توحید دا دے چې د الله د کمال صفاتونو بیان کې خدا الله چې کوم صفاتونه د خدای مناسب نه دي چې دا غینه پاکیوم بیان کې پوره توحید به بیانې او چې کله دا مسله زده کړله او دا بیانې نو ضرور به د توحید مخالفین ته ضرر رسي سبستا د بدن دشمنانی نو سبستا د ایمان دشمنانی نو دا دو صورتونه ډېر وای ځان پیدا موا چې د پاره چې ستا بدنم الله محفوظ کړي د مخالفینو د شر نه او ستا ایمانم الله محفوظ کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وای زمان بی چې زپنا غواړم برب الفلق پر رب د سبا استه یو منټه خو سوچو کنه
اول قل مخاطب څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دا څه ده کنه؟ او اعوذ د واحد متکلم صيغه ده. اے نبی ته وایا چې ز پناه غواړم پر رب د سبا. نو ګور نبی په پناه غوښتو کې چاته محتاج دی؟ نو پناه ولې غواړي چې ځان له پناه نشي ورکولی؟ نو معلومه شوه چې د هیڅ مصیبت نه هیڅ څوک بل چاله پناه نشي ورکولی، صرف پناه ورکول والا څوک دی؟ یو الله دی. نو چې منګه دا ویو نو دی اولیاء نه مني. منګ ویو مړه انبیا پناه ځان له نشي ورکولی، نو اولیاء به څنګه تعالی درکوي؟ تا سوچ نه دی کړی. او د ولی منل دا نه دی ګینې چې ته هغه له د خدای توب صفتونه ورکوه، ولی سره مینه وکوه، هغه دپاره دعا وکړه چې کم نیک اعمال هغه کول نو ته هم هغه کوه. دا مینه نه ده چې ته ترېنه الہ جوړ کو، ته ورته سجدې کوه او ته ورته رامدد شي وایه. دا مینه خو هغه ده چې دا د شرک مینه ده. ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. دا خدای مصداق دی چې بعضې د خلکو نه هغه دي چې د الله نه سوا نور خدایان یې نیولي دي د الله په مثل، او هغې سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې مؤمنان الله سره مینه کوي. دا خو شرک دی یاره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وای پناه غواړم پر رب د سبا د شر د هغې څه نه چې پیدا کړي دی الله، او د شر د تیارې نه چې کله دا راخوره شي خاص شرونه، او ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د نفسونو په وهونکو نه غټو کې، ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې اظهار د حسد وکړي. دې کې صرف د بدن د حفاظت دعاګانې وي. د دویم صورت کې د ایمان د حفاظت دپاره دعاګانې. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. وایه چې زه پناه غواړم په پالون کې د خلکو، په بادشاه او حاجت روا د خلکو باندې، من شر الوسواس، په بادشاه د خلکو په حاجت روا د خلکو، د شر د وسوسې چونکي، الخناس پټېدونکي نه چې تک زله ذکر کوي نو دی پټ شي، رسته شي، واپس کېدونکي، رسته کېدونکي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې وسوسې چې په سینو د خلکو کې، من الجنة والناس. دو معنی دي. پیریانو تم دا وسوسه چې انسانانو ته ومچي، یو هم د شیطان ظالم نه پارام نه دی، او دویم دا دی چې دا پیرې دوه قسمه دی، د پیریانو نه هم دی او د انسانانو نه هم دی. د دواړو قسمه پیریانو نه شیطانانو نه الله منګه وساتي. دا شیطان دوه قسمه دی، پیری هم دی انسان هم دی. خدا د پیریانو هغې نه انساني شیطان ډېر خطرناک دی، ځکه دی په اعوذ بالله هم نه ځي. د شیطان سره دومره جالونه دي که نه چې توبې به وباسي، ډېر زیات دي. خو ټولو نه لوی جال هغه دا دی چې په شرک کې دی مبتلا کوي، چې دی کې نه نو بیا د بدعاتو کې مبتلا کوي، هغې کې نه نو په ګناهونو کبیرو کې دی مبتلا کوي، پای کې نه نو بیا د په مکروهاتو کې مبتلا کوي، پای کې نه په مشتبهاتو کې، او که خامخا عمل کوي نو چې افضل د نه پاتې شي مبذول کې دی مبتلا کوي. دا د هغه لارې دي. وسوسې د ابن قیم لیکلي دي. یو وسوسې دا هم ده چې د قرآن ته دی نه پرېږدي. هسې تاسو یو خبرې ته سوچ وکئ که نه، د قرآن د لوستو خصوصیت دا دی چې قرآن وی نو مخکې به دې څه وی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا ولې؟ ځکه چې شیطان باندې دا ډېر ګران دی چې ته قرآن له راځې نو د شیطان ډچ وي، نو دی به دې ته نه پرېږدي، یوه وسوسه باچوي، بله باچوي چې دی قرآن ته کښېنني. نو چې ته قرآن شروع کړې نو اعوذ بالله وایې چې د هغه د وسوسې نه محفوظ وي. نو معلومیږي دا چې دا قرآن په هغه ډېر ګران لګي، بوجي پې سړی قرآن ته نه پرېږدي. الله د دې وسوسې نه موږ وساته او تر مرګه د خپل کتاب د خدمت توفیق موږ له راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه صرف تلاوت کوم، مولانا صاحب بیا انشاءالله سم در شروع کوي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاو کوي یو خود ما خامی ټیم دی رو جماعتي ټیم نږدې دی بل قرآن عظیم د ختم مقدا چې الله زمونږ او ستاسو د ټول امت مسلمه ګناونه معاف کړي. الله زمونږ د ټولو نه رضا شي او الله همیشه د خپل دین خدمت زمونږ نه والي. دې ځای کې چې دا کوم خدمت شو مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب او سهار ټیم کې د دوی والد صاحب درس کو خو چونکې روزه ده نو دعاو کې چې الله لري دواړو دا محنتونه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي او الله دا صدقات جاریه د دواړو لپاره وګرځي او الله دې د ژوند تر اخري سلګي دې دواړو لا خپل کتاب د صحیح خدمت توفیق ور نصیب کړي. څومره نارینه او زنانه چې د دې سره په دې کې شریک وو الله دې دا ټولو نه دا قبول کړي او الله دې ټولو د لپاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځي. د ختم مقرره دعا وکړي چې د چا څه قسم شرعي حاجات دي الله دې ټولو شرعي حاجات د خپل خزانو نه پوره کړي. د چا څه قسم مشکلات دي الله دې ټولو مشکلات په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. سو بیماران الله دې ټولو بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکړي. دا مرګري یو ماشوم بیمار دې دعا وکړي چې الله ول صحت کامله عاجله ورکړي. نور څومره بیماران مشران کشران الله دې ټولو له صحت ورکړي. قرضداران دې الله د قرضونو نه خلاص کړي. بے کسب و بے روزگار ته د الله رزق حلال کسب حلال ورکی. بے اولاد ته د الله نیکان صالحان اولاد ورکی. د دشمنانو دشمنی د الله په خپل فضل او کرم سره ختم کی او الله دې همیشه د خپل کتاب او د خپل دین خدمت زمونږ د ټولو نه واخلي او الله دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. څومره چې حق پرست خلق دی او د الله د دین خدمت کې الله دې داغي په ټولو خدمتونو کې خیرونه او برکتونه واچي. سو پر سره مینه کوي محبت کوي تعلق ساتي الله دې داغي کورونو مالونو اولادونو کې خیر واچي. دا زید الله همیشه په قرآن او سنت آباد لري. څومره مسلمانان چې دې خدمت کوي یا هغه له الله د دنیا او د آخر خیر ورکي. الله دې زموږ په دې ملک کې امن راولي. څومره بدامنۍ دي څومره شرونه دي فسادونه دي الله دې دا ختم کړي. الله دې ټول دنیا د مسلمانانو حفاظت وکړي او الله رب العزت دې اسلامي ملکونو او اسلامي مرکزونو حفاظت وکړي. د قرآن دا خدمت چې موږ ته چا قرآن ښودلی دی الله دې دا د هغې دپاره هم صدقې جاریه وګرځوي او الله دې د هغې نه بعد زموږ دپاره زموږ شاګردان صدقات جاریه وګرځوي. الله رب العزت دې دا رمضان زموږ د مغفرت یو سبب وګرځوي. الله دې زموږ د ټولو آخري خاتمې ښایسته کړي او الله دې موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. وصلی الله